Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Rafiullah, your science teacher. I hope you will be fine and good. په previous lecture کې مونږه د unit number 1 exercise چې دا complete کړو او کوم written work چې هغه مونږه complete کړو. په نننی lecture کې به مونږه unit number 2 چې دا شروع کوو او دا غي نوم دی sense organs. Unit number 2 sense organs. بچو د ټول ناول مونږ وایو چې sense organs څه ته ویل کیږي. sense ویل کیږي حس ته یعنی احساس ته او organs ویل کیږي اعضاء ته. او دې ته په اردو کې حواس خمسه هم ویل کیږي. حواس خمسه دې ته چې دا زموږ حواس دي چې دې په ذریعہ باندې مونږ یو شی چې دغه محسوسولای شو. اواز محسوسولای شو، بوی شو یا بدبو شو هغه محسوسولای شو، ټیسټ یعنی ذایقه چې دغه محسوسولای شو، یا څه شی لیدای شو هغه محسوسولای شو. ټیک ده، یا موږ څه ټچ کو هغه محسوسولای شو. دا مختلف قسم کارونه چې د موږ دی باندې کولای شو. دا living things صرف کولای شي او دا living things ځکه کولای شي په living things کې شعور بیا اوس انسان چې په انسان کې شعور دی په هیومن کې هیومن چې دغه شعور د وجنه دا 15 سيزونه چې دغه استعمالي او مختلف قسم سيزونه چې دغه محسوسي چې دا سیز په څه طریقه باندې دي یعنی څنګه دي. The world where we live is very beautiful and interesting. There are wonderful things to see, eat, touch, hear and smell. دا دنیا چې د کوم دنیا کې چې مونږ اوسېږو دا بیوټیفول ده یعنی دا ډېر زیات خوبصورت ده او دنیا چې ډېره ښکلې ده. بل د انټرسټینګ د مونږ د دینه دغه چې د مزې هم اغستې شو. صحیح ده. There are wonderful things to see. دلته مختلف قسم سيزونه چې دی هغه مونږ لیدای شو. wonderful مطلب دا چې ډېر زیات مزیدار سيزونه چې دی هغه مونږ لیدای شو. eat او د خوراک چې کوم مختلف سيزونه دي هغه مونږ خوړای شو. ټچ کولای شو. hear او لیدای شو او smell او مونږ بوی کولای شو. Allah Almighty has blessed us with 5 sense organs to enjoy colorful flowers, places, sounds, sights and foods etc. بچو الله تعالی مونږ باندې دا رحم کړی دی چې مونږ له 15 قسمه organs چې دی هغه راکړي دي، 15 اعضاء راکړي دي. د هغه په ذریعہ باندې مونږ مختلف قسم شیونه چې هغه انجوای کولای شو. یعنی کلرفul فلاورز چې دی مختلف کلر وال فلاورز څومره خوري مزیدار شیونه چې دی هغه مونږ کته شو. دا مونږ د څه په ذریعہ کته شو؟ دا مونږ د سنس organ په ذریعہ کته شو چې هغه آیز دی یعنی سترګې دی په ذریعہ باندې دا مونږ لیدای شو. مختلف پلیسز چې دی هغه مونږ لیدای شو. sounds مختلف اوازونه چې دغه اوریدای شو. sights مختلف قسم نظرونه چې دغه په شیزونه باندې اچول شو مونږ کته شو هغه په هغه باندې لیدای شو. and food او مختلف قسمه فود چې دغه مونږ استعمالو یعنی مختلف قسم ذایقې دي، مختلف خوندونه دي په خوراکونو کې. دغه مول الله تعالی په باندې رحم کړی دی. مونږ له 15 organs راکړي دي چې هغه په ذریعہ باندې مونږ دغه شیزونه محسوسولای شو. sense organs are the special parts of our body which help us to detect what is going on around us. sense organs چې دي دا زموږ د باډي هغه سپیشل حصې دي، هغه سپیشل پارټس دي چې د هغې په ذریعه باندې موږ دا معلومو چې زموږ غیر چاپیره څه کیږي. یعنې زموږ غیر چاپیره کوم اوازونه دي هغه موږ اورو، زموږ غیر چاپیره کوم وانډرفul شیزونه دي چې هغه موږ لیدای شو، یا زموږ غیر چاپیره کوم خوراکونه دي هغه موږ خوړی شو. دا مختلف قسم کارونه چې دا موږ کولی شو on the basis of sense organs. nose, tongue, ear, eyes and skin are our sense organs. زمون sense organs چې دي هغه کم دي. حواس خمسه هغه دي nose یعنی پوزه، tongue جبه ده، ear غوږونه، eyes سترګې، and skin او touch یعنی سرمن لپاسه یا هین شو یا بل نور skins چې ټول هغه touch organ دي. are our sense organ دا زمونږ sense organ دي. دا 15 organs دي ته حواس خمسه هم ویل کیږي په اردو کې یا عربی کې او په انګلیش کې دي ته ویل کیږي 5 sense organs. All sense organs are linked to the brain by nerves. دا ټوټل sense organs چې دي دا د برین سره لینک شوي، یعنی زموږ کنټرول سنټر چې دی زموږ د بدن هغه کوم ځای دی هغه دماغ دی. نو دا د دماغ سره د رګونو په ذریعہ باندې ټچي لینک مطلب د سره لګیدلی. نو دا مونږ کله چې مونږ یو شی ټچ کوو مونږ اندازه ولګي یا شی ګرم دی، یخ دی، دا کلک دی یا سافت دی، نرم دی. نو دا ډایرکټ
فیصله څوک کوي؟ فیصله دماغ کوي. خو دا سنس ارګنز چې دي د دې په ذریعه باندې دغه میسج چې دی هغه لاړ شي برین ته، او برین چې دی هغه موږ ته ووایي چېرې دا چیز څنګه دی، ګرم دی، یخ دی، نرم دی، سخت دی، دا موږ ته ښیي. یا یو شیز کلر دی، موږ یو شیز ته وګورو په هغې کې مختلف کلرز دي، دا برین چې دی هغه ډیسیژن کوي چې لکه دا قسم شیز دی. Sense organs carry message about our surrounding to the brain. و sense organs چې دي دا څه کار کوي؟ دا د یو میسنجر په شان کار کوي. میسنجر هغه شیز ته یا هغه کس ته ویل کېږي کوم چې موږ پیغام رسوي. نو دا ارګنز چې دي دوی څه چل کوي؟ دوی میسج چې دی هغه برین ته وړي، برین ته میسج ویسي. لکه مثال په طور موږ یو شیز وینو، سترګې چې دغه میسج برین ته ویسي چې دا شیز په سترګو ولیدی شو، دا څنګه دی، د دې کلر څنګه دی، د دې سایز څومره دی، دا مختلف قسم څیزونه چې د موږ دې په ذریعه کتی شو. برین از د کنټرول سنټر اف اور باډي. اوس دماغ چې دا زموږ د بدن کنټرول سنټر دی، یعنې زموږ ټول بدن چې دغه برین کنټرول کوي. And this unit we shall discuss the structure and functions of our sense organs. په دې یونټ کې به موږ څه ډسکس کوو؟ موږ به د سنس organs د هغې فنکشنز چې د هغې کارونه څه دي او د هغې سټرکچر یعنې هغه څنګه جوړ دی او څه دي په هغې کې او څه نه جوړ دی، دا به موږ په دې چپټر کې ډسکس کوو. 2.1 د نوز. اولنی ارګن چې دی هغه موږ چې کوم ډسکس کول غواړو په هغې کې اولنی چې دی هغه دی نوز. You can smell a rose, perfume, flour, freshly baked breads and cookies. All these smells are made possible because of your nose and brain. Nose is a sense organ of smell. اوس موږ خبره کوو چې زموږ پوزه چې دا پوزه نوز دا سنس ارګن دی. د څه شي سنس ارګن دی؟ سنس ارګن اف سمیل، یعنی د بوی دپاره دا زموږ یو ارګن دی چې په دې باندې موږ معلومولی شو چې بوی چې دغه بدبو ده یا خوشبو ده هغې نه موږ ته اندازه لګي. You can smell a rose. موږ یو ګلاب چې دی هغه بوی کولی شو، موږ ته د هغې پته لګي چې دې بوی څنګه ده. پرفیوم یعنې عطر شو وغیره ده. فلاور ګل شو، یا فرشلی بیکډ بریډز کم دغه چې د روټۍ شو، یا مختلف قسم ډبل روټۍ، دا شیزونه کوم چې پخېږي د هغې نه موږ ته پته لګي چېرې دا تازه ده یا دا زړه ده. دغه شان مختلف شیزونه چې دي دا د څه په وجه باندې پاسبل دي؟ د نوز په وجه باندې، یعنې د پوزې په وجه باندې دا موږ معلومولی شو. او پوز چې د هغه میسج وړي برین ته، او د برین او نوز په ذریعه باندې موږ ته بیا دا پته لګي چېرې دا شیز څنګه دی، د دې دغه چې د بوی هغه څنګه ده. دې موږ ته د نوز او د برین د وجې نه پته لګي. Nose is a hollow air passage. It has two opening called nostrils. نوز چې دی یعنې پوزه په هغې کې دوه هغه چې دی هولو ایر پیسیج، دا د هوا دپاره یو خالي ځای دی، صحیح ده، او په دې کې دوه اوپننګز یعنې دوه سوراخ دي، دوه سوري دي، صحیح ده، یو سایډ ته یو د بل سایډ ته. دغه سوري چې دې ته نوسترلز ویلی کېږي، او دغه نوسترلز چې دي په ذریعه باندې موږ دننه طرف ته هوا راکوو. Nostrils are lined with mucous membrane and tiny hairs. نوسترل چې دي دا د کوم ځای سره لګېدلي؟ نو دا دنني طرف ته دا سوري دنني طرف ته، او دا د میوکس ممبرین چې دي دا د دې نه کوم پوزه کې دننه شاته طرف ته چې کوم دغه لګېدلي دي دننی سایډ چې کوم دی په دې کې میوکس ممبرین، او بل چې دي هغې کې ټایني هیرز یعنې واړه واړه ویښته یې پکې. The hairs help to filter the air that enter the nose. د هیرز چې دی په پوزه کې د دې څه کار دی؟ نو هیرز چې دي یعنې دا واړه واړه ویښته چې دي د دې کار دی چې دا کم هوا چې موږ دننه کوو دا فلټر کوي، یعنې په دې کې چې کم دوړه ځي دننه یا کم ګند چې په دې سره دننه شي هغه دا رانیسي او دننه طرف ته نه پرېږدي. hair also prevent large particles from entering the lungs. بل زموږ پوزې ته چې په اکثر موږ په دوړه کې روان یو یا په دې ځای کې روان یو چې هلته ګندګي سیوای دا موږ راکاږو دننه طرف ته، نو ګند چې د هغې پوزې ته دننه کېږي دا ویښته چې د هغه رانیسي او دننه طرف ته نه پرېږدي. Nasal septum is made up of cartilage and bone and covered by mucous membrane. اوس زموږ د پوزې چې کوم سایډونه دي دا د څه نه جوړ دي؟ It's made up of cartilage. cartilage ویلی کېږي د کوم سافټ بون چې بون ویلی کېږي هډوکي ته، او سافټ بون چې دی دا دې ته ویلی کېږي cartilage، صحیح دی، دا د هډوکي نه لږ نرم وي. and bone او هډوکي پکې هم د دې سره لګېدلی، څه پکې cartilage او څه بوني. and covered by mucous membrane، او په دې باندې له پاسه یو پټ شانې دغې ته mucous membrane ویلی کېږي. The roof of the nose has lining of nerve cells to sense smell. د پوزې چې کوم دننی سایډ دی، کوم دننی روب دی
د دې کار څه دی has lining of nerve cells to sense smell په دې کې nerve cells چې هغه لګېدلي دغه nerve cells چې دي هغه موږ کله ساه راکاږو نو په دې کې چې کوم سمیل وي لکه هوا کې چې کوم سمیل وي نو دغه nerve cells چې دي هغه ده ډیټیکټ کوي یعنې دغه رانیسي او دغه باندې دغه میسج چې دغه بیا برین ته ورکوي when a certain odor present around us in the air enter our nose it tests the nerve cell کله چې موږ دننه طرف ته ساه راکاږو او په دې هوا کې کومه ګندګي یعنې په دې کې کومه بدبوي اوډر مطلب ګندګي دغه ګندګي چې ده دا پوزې ته دننه شي او دا د نرف سیل سره ټچ شي یعنې د نرف سیل سره دا ولګي دې د وجې نه نرف سیل چې دی هغه بیا د برین ته میسج ویسي برین چې هغه موږ واپس ریسپانس راکړي چې یاره دا بوی چې دا ښه ده یا بده ده یا صحیح بوی ده یا بدبو ده nerve cells pass the message to the brain through olfactory nerves اوس دا کم نرف سیلز چې لګېدلي دي د روب اپ د پوزې دنني سایډ ته کوم روب چې دی په دې کې چې کوم نرف سیلز لګېدلي دي دغه نرف سیل نه پس چې کوم نرف چې دی هغه میسج وړي دماغو ته هغې ته ویل کېږي olfactory nerves our brain tells whether the odor is pleasant or unpleasant اوس دغه کم بوی چې دا کم چې پوزې دننه شي نو بیا موږ ته برین دا وایي برین موږ ته دا وایي چې دا پلیزنت دی یعنې دا خوشګوار دی یا ناخوشګوار دی دا بوی ښه ده یا ناښه ده دا موږ ته څوک وایي دا موږ ته برین وایي او دغه نرف سیلز چې دي دا میسج وړي olfactory nerves او نوز چې دی هغه دغه چې دی نوز ارګن دی دا هوا دننه کوي په دغه ټایم کې نرف سیلز چې دي دغه میسج والي د برین ته پاس کړي او برین چې دغه موږ ته واپس وایي چې یاره دا اواز چې دی دغه چې دی د سمیل دا یا پلیزنت دی یا انپلیزنت دی The nose helps us to breathe اوس د نوز نور څه کارونه دي خو موږ د سمیل خبره وکړه چې سمیل چې دی د دې نه مخکې دا موږ سټرکچر هم ووایي چې دا څه نه جوړ دی نو په دې کې دوه نوسترلز دي یعنې دوه سوري دي پکې او دننه طرف ته پکې ویښتې دي او یو پکې میوکس ممبرین دی دا پکې دنني سایډ ته دي او دا جوړ دی څه نه دی نو د کارټیلیج یعنې د نرم هډوکي نه او د هډوکي نه دا جوړ دی او کوم چې په دې باندې له پاسه کور دی هغې ته میوکس ممبرین ویل کېږي ټیک د دای مونږ وایو چې د سټرکچر دا دی او اوس مونږ وایو د فنکشنز د نوز هیلپ اس ټو بریث اولنی کار خو دی چې موږ په دې باندې سمیلینګ کوو دویم په دې باندې موږ ساه اخلو دریم چې د سمیل یعنې موږ په دې باندې بوی معلوموو چېرته دا بدبو ده یا خوشبو ده پلیزنت یا انپلیزنت اوډر چې دی هغه موږ معلوموو فلټر ایر د ټریولز ټو اور لنګس کوم هوا چې زموږ لنګس ته ځي یعنې زموږ پټپوس ته هغه هوا چې دغه فلټر کوي د هغې نه ګندګي چې د هغه رانیسي and also help us to test او بل زموږ سره په ټیسټ کې هم مدد راکوي په ټیسټ کې مدد تاسو څنګه راکوي نو هغه داسې راکوي چې دغه چې دي د کله چې موږ یو څیز تریخ څیز شو هغه موږ راکاږو دننه طرف ته نو موږ دا پوز چې دغه ترخه شي برین چې دا موږ وایو چې دا څیز تریخ دی په دې کې اثرات شي نو دغه ټیسټ چې دی هغه هم موږ په برین دغه باندې په نوز باندې کولی شو موږ لکه بالکل پراپر ټیسټ چې دی هغه نشو معلومولی خو بیا هم چې کوم ټیسټ تیز یا کمزوري هغه موږ په دې باندې معلومولی شو یعنې دلته تاسو ورکړی فرېشلي بیکډ بریډ اینډ کوکیز بریډ چې دي د هغې موږ ته کله چې موږ ساه راکاږو موږ ته پته وي تازه ده صحیح ده نو هغې چې کوم ذایقې د هغې اندازه هم موږ ته معمولي شان پته ولګي چې یاره د دې ذایقه به دې شي هغه برین موږ ته میسج راکړي تاسو لپاره هوم ورک دی چې تاسو د کوم 5 سنس ارګنز چې دي یعنې سنس اف سمیل سنس اف ټچ سنس اف سایټ ایټسټرا دا چې کوم دي دا به تاسو یاد کړئ او بل د دې په باره کې چې کوم انفارمیشن وي چې د څنګه جوړ دی نو هغه به مونږ تاسو به هغه بالکل وګورئ او په ډیټیل باندې او تاسو به هغه یاد کړئ ځان سره ذهن کې وساتئ صحیح ده نن دپاره دا کافي دی تھینک یو سو مچ خدا حافظ